ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. زمان عزتمندو ستاسو دوران دی دا قرآن مجید دا یو دو مقاماتنا یو دوا آیتی کریمہ تلاوت کرد. د دغه دو آیاتونو پرانا کی یو دو درې خبرې عرض کوو. الله رب الجلال دې موږ ټول مسلمانانو له پوره د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. عزتمندو، الله رب الجلال په دې انسانانو باندې په مختلف وختونو کې مختلف قسمه واقعات، مختلف قسمه مسائل او مصیبتونه او ازمایشونه اغراولي. بیا هغه مصیبت بعض اوقات د انسان د پاره د عذاب شکل اختیار او بعض اوقات هغه مصیبت، هغه مسائل او هغه ازمایش د انسان د پاره د رجوع الى الله سبب اختیار کړي. په آسان لفظونو کې بعض اوقات دا مصیبت او دا تکلیف هغه د انسان د پاره عذاب وګرځي او بعض اوقات دغه مصیبت او دغه تکلیف د انسان د پاره د الله تعالی د رضامندۍ یو سبب او ذریعہ وګرځي. وزدا ازمایشونه او دا تکالیف فی نفسه دا بد چیز نه دی. تکلیف را لی، مصیبت را لی، غم را لی، پریشانی را لی، فی نفسه دا بد چیز نه دی، دا خون کی دیش. قبل فرض دا مصیبت او دا تکلیف دا بد چیز وی، نو مونږه ګورو چې د ټولو نه زیات مسائل، مصیبتونه، ازمایشونه هغه په انبیاء علیهم السلام باندې راغلي. حالانکه انبیاء علیهم السلام دا د الله تعالی خاص بندگان او معصوم، بیا په هغوی باندې دا تکالیف او مسائل ولې راتلل؟ نو معلومه شول چې فی نفسه دا تکلیف، مصیبت دا بد چیز نه دی. بعض اوقات د انسان لپاره دا تکلیف او مصیبت چې دی دا خو وګورئ. لکه شانتي زه تاسو تاریخ طرف ته بوزم. ګوره حضرت نوح علیه السلام تقریبا 900 کاله هغه محنت کړې په خپل قوم باندې. 900 کاله اسی په خپل باندې خدای یو انسان چې 900، خو لیکن دا یو طویل مدت دی، دا یو طویل زمانه ده، دا ډېره لویه زمانه ده.
او د دې اندازې دی ما تا د خپل عمر سره ولګو تاسو کې هر یو کس د خپل عمر اندازه ولګو چې تاسو څونه عمر دی تاسو به بیا اندازه ولګي چې زما دومره عمر دی او ما څونه وخت په دنیا کې تیر کړلو تا ته به خپل ورکوټوالي چې هغه به یادېږي هم حالانکه زموږ عمرونه هغه په دې سل په دې انس کې دنه دي نو بیا به تاسو ته د حضرت نوح علیه السلام د دې مهنت چې 950 کاله هغه مهنت کوي په خپل قوم کې ایمان څوک نه راوړي داسې نه چې نوح علیه السلام خپل قوم ته تللی دعوت ورکړي تبلیغ ورکړي او قوم ورته هارون ورچولی دي نه چې ایمان نه راوړي خو مطلب دا دی کنه چې دا د کفر په انتها باندې وکړه نو دا غوی د طرف نه نوح علیه السلام ته خو مسائل څه تکلیفونه خو ملاو شوي کنه نه نوح علیه السلام چې هغه صبر کړ 80 یا 82 کسان په هغه باندې ایمان راوړي په څونه موده کې په 950 کال کې خو لیکن نوح علیه السلام هغه صبر کړي هغه مهنت کړي کم تکالیف مصیبتونه راغلي په هغه باندې قائم او دائم قوم ایمان نه راوړي الله تعالی چې په طوفان نوح کې غرق او تباہ کړ ابراهیم علیه السلام باندې ازمائش راځي تکالیف راځي مصیبت راځي دومره ازمائشونه دومره تکالیف دومره امتحانات چې هغه په دې مختصر وخت کې چې موږ نشو بیانولی دومره تکلیف چې نمرود چې هغه ورته شي خو لیکن په دې امتحان کې الله رب ذوالجلال هغه کامیابی او نمرود د هغه ور نه چې صحیح سالم راوړي قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراهیم الله ورته حکم کوي چې اے ورا سلامتیا والا شه بردن یخشا دومره هم یخیږي چې زما خلیل ته چرته د اخوالي د وجه نه تکلیف ورسی سلاما سلامتیا والا شه ابراهیم علیه السلام باندې تکلیفونه راغلي دي ازمایښونه راغلي مصیبت راغلي دا غي ډک کر هغه مقابله کړي الله ورته حکم کوي چې خپل بیبي بوز او د مکی په بیابان او په صحرا کې د خپل بیبيان ته پرېږده او خپل وړو کې معشوم په بډاوالي کې ور الله تعالی چې دی یو معشوم ورکړي دا وسره هم الته پرېږده دا ډېر غټ ازمایش دی امتحان دی دا نه دی ویلي چې نه په صحرا کې ولې زه خپل بیبي پرېږدم ولې د خپل لخت جګر او د خپل بچي پرېږدم امتحان دی الله تعالی د طرف نه ازمایش راغلي دا مقابله کوي امتحان دی الله پاک کې کامیاب دغه شان دي دا یو تاریخ دی د انبیاء علیهم السلام هر یو نبی باندې د خپل قوم د طرف نه ازمایشونه راغلي دي په اخر کې پیغمبر علیه السلام کوم د نورو پیغمبرانو د تاریخ نه یو خبر نو د خپل پیغمبر د دغه باره کې هم وختن په وختن د علماء اورو چې څومره تکالیف په هغه باندې راغلي د مکه مشرکانو څومره چې په هغه باندې ظلمونه کړي په طائف کې په هغه باندې څومره ظلمونه شوي د دې نه بل غټ ظلم سکیږي چې د یو سړي خپل وطن دی خپل کور دی خپل علاقه ده خپل عزیز رشتہ داران څوک مجبور کیږي پیغمبر علیه السلام د مکې نه مدینه ته ځي دا ازمایښونه دا تکالیف دا په انبیاء علیهم السلام باندې راغلي خو لیکن دا ازمایش دا تکلیف دا په پیغمبرانو باندې د دې وجه نه دی راغلي چې دا چرته په ګناه کې نعوذ بالله مبتلا و نه دا الله تعالی دا غوي رفع درجات دا غوي مرتبه دا غوي مقام او منصب چې دی د اوچتوالي لپاره الله تعالی په غوي باندې دا قسم ازمایش راوسته نو یو قسم ازمایش تکالیف دا په انبیاء علیهم السلام باندې راغلي او بل قسم ازمایش تکالیف هغه په ما او تا په عام مؤمنینو باندې راځي ودا عام مصیبت قرآن ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين
الله په دې کې بیانې چې په تاسو باندې با تاسو به امتحان اخلم، په تاسو باندې به ازمایش راځي، کله به باندې لوږه راځي، کله به باندې تند راځي، کله نه کله باندې چې تاسو نه بزو چې روحونه واخلم، تاسو لختي جګر اولاد بدن واخلم، یا په تاسو باندې داسې مالی یا جانی څه تکالیف راشي. خو په دې کې زه ګورم چې زما کوم بندگان په دې مسایلو باندې صبر کوي. وبشر الصابرین چا په صبر وکړو هغه لپاره خوشخبری. وس چې کله پر عام بندگانو باندې دا تکالیف مصیبتونه راځي، نو دلته هم علما فرمایي چې بعض مصیبت بعض ازمایشونه دا د انسان د ترقۍ لپاره، دا د انسان د دې لپاره یو تنبیه ورکړي چې ای بنده ګوره تو په بیلار شوی، تو ګوره تباہی طرف ته روانې، اے بنده تو زمانه لري کېږي. الله رب الجلال تنبیه درکوي چې دا ازمایش دا تکلیف مې د باندې راوستلو، اے بنده ماته متوجه شه. بعضې خلک هغه خوش قسمته وي، د ده د خپل اعمالو د وجې نه، د ده د ګناهونو د وجې نه الله رب الجلال دله یو تنبیه ورکي، په ده باندې مصیبت راولي، تکلیف راولي. هغه کس پوه شي چې زه چېرته ګمراهۍ طرف ته روان یم، په ما باندې د ګناه هغه پیټې دروند شوی دی، الله مال تنبیه راکړل، دې توبهګار شي، دې توبهګار شي. د توبې نه پس الله رب الجلال د هغه ګناهونه چې دي هغه معاف. تاسو به د علما نه اورېدلي د یونس علیه السلام قوم د هغوی دپاره د عذاب فیصله شوې وه. یونس علیه السلام خپل قوم چې دی هغه پرېښودلو، هغې باندې الله رب الجلال یو قسم د یونس علیه السلام نه چې دی د خفګان او د ناراضګۍ رفع کړي، ولې تا خپل قوم پرېښود؟ هغه ځان چې دی یو بیل سبق دی. خو لیکن هغه قوم دپاره د عذاب چې دی فیصله شوې وه، خو لیکن چې کله هغه قوم ته د خپل ګناهونو احساس وشو، الله تعالی ته پرېوتل، هغه شته عذاب چې کوم دی الله تعالی ترې لرې کړو. مصیبت راځي د دې لپاره تعالی تنبیه درکوي. نو دغه مصیبت دا ستا لپاره بد نه شو، دا ستا لپاره د نجات ذریعه وګرځېدل، خوشحالېدل په دې باندې پکار دي چې زما رب په ما باندې څومره مهربانه دی. ګوره عزتمندو، دا یاد ساتئ چې الله رب الجلال پر خپلو بندګانو باندې ګورې ظلم والا نه دی. ګورې وما ربک بظلام للعبید. په یو موقع باندې پیغمبر علیه السلام داسې زنانه مې د هغو څخه خپل ماشومانو، پیغمبر علیه السلام تپوس کوي چې آیا دا زنانه به د خپل ماشومان اور ته ور واچوي؟ صحابه وایي چې نه، دا چېرته کېدی شي؟ پیغمبر علیه السلام فرمایي چې الله رب الجلال پر خپلو بندګانو باندې د داسې میندو نه سره بلکې د اویام میندو نه زیات چې دی هغه خفه کېږي. الله نه غواړي چې زما دا بنده دی د جهنم اور ته ورتاو شي. الله پر خپل بنده باندې ظلم نه کوي. نو دا ازمایش مصیبت تکلیف چې بر انسان باندې راشي، دا انسان الله رب الجلال ولا تنبیه ورکوي. نو بعض خوش قسمت دای چې په هغه تنبیه باندې پوه شي، دی په خپل ژوند باندې پر خپل عمل باندې نظر ثاني وکړي په ما کې داسې څه کمی دی چې د هغې د وجې نه الله تعالی په ما باندې چې داسې ازمایش راوستي. وس عزتمندو، بعضې قسمه ازمایش هغه انفرادي ازمایشي، بعضې ازمایشونه چې هغه اجتماعي. چې کله یو ازمایش انفرادي راغلی ستا د ذات سره، ستا سره تعلق ساتي، تو به په خپل ځان باندې نظر. بعضې ازمایش راځي هغه اجتماعي طور راځي، لکه بېګا چې په موتا باندې یو ازمایش راغلی، یو مصیبت راغلی، وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. زلزله راغله، دا داسې نه ده. ټیک ده، په ساینسي لیول باندې خو به ساینسدانان د دې لپاره خپل نور رغه کوي. قرآن ماته سره د سکندونو په حساب باندې ما تا خپل مسکن خپل ځای پرېږدو او تښتو، کمرې نه بهر ته وځو. د الله غضب، د الله قهر چې راشي د سکندونو خبره یې بیا دا ازمایش دی. عزتمند، دا تنبیه ده زما او ستا دپاره
دا زما استاد خپل عمل د وجنا الله تعالی پر خوشکۍ کې او په ترای په سمندرونو کې دا کم فساد چې راځي دا زما استاد خپل عمل دی وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدی الناس کم مصیبت چې راځي کم مصیبتونه چې تاسو ته درسي دا تاسو خپل اعمال کله به زلزلې راځي کله به سیلابونه راځي کله به قحط سالي راځي دا زما استاد خپل عمل دی ودا یو ازمایش را لري په موتا باندې الله رب ذوالجلال داسې کولې شول چې د سکندونو په حساب باندې موتا د ځمکې را ختمولې شول د آبادیان په موتا باندې راګیرولې شو نه الله رب ذوالجلال پر خپل بنده باندې خپکیږي مهلت راکړي تنبیه راکړي اے بندا زما صدا طاقت دی او الله کړی دی داسې الله کړی دی الله پر قرآن کې دا مشرکین نه دي کله پیغمبر علی السلام ډېر خپه کړلو الله رب ذوالجلال په چې پیغمبر علی السلام له تسلی ورکول ستاسو قوم خو هیڅ نه دي ما قوم عاد قوم ثمود طاقتور غونډه کې قومونه غرق کړي دي ما قارون او هامان فرعون غونډه کې چې انا ربکم الاعلى صداګانی به چتولې ما هغه په سمندر کې غرق کړي ما په طوفان نوح کې د نوح علی السلام هغه مضبوط قومونه چې غرق کړي ما داسې مالی اعتبار باندې چې هغه به د خارونو سیلونه وای کول دا چې د مال یو قسم نه چې علامت چې کم قوم ډېر مالداري هغه بیا سیلونه کې په مختلفو ملکونو پر غوندي الله وايي ما هغه قومونه چې غر کړی کله چې ابو د خپل د وخت پیغمبر خبره نه منل د تنبیهاتو باوجود نه منل الله تعالی د ځمکې نه چوت کړی دی واپس یې پاسر راګیر کړی ما داسې مضبوط قومونه الله تعالی راخ کړی دي نو دا تنبیهات عزتمندو ما تعالی پر خپل ژوند باندې نظر وکړو که یو مشر دی په خپل ځان باندې په خپل ماتحت په خپل بچو باندې نظر وکړي زما د بچو ژوندۍ څنګه تیریږي اجتماعي طور باندې سړی سوچ وکړي الله تنبیه راوستل په دې باندې توبه استغفار شو سچ شوی دی په دې باندې توبه وکړو الله تعالی ځان لپاره لا عمل مخې ته کیدو ځان لپاره یو نوی ژوند لپاره یو ټایم ټیبل تیار کو نو دا تنبیهات دې عزتمند نو دا قسمه مسائل مصیبت څنګه چې ما تاسو وی چې د انسان لپاره خون کې دي شي خو د دې تنبیه نه پس چې ستاد توجه رجوع الله تشي او کنا راځي داسې تنبیهات راځي زما استاد په عمل کې څه تبدیلی نه راځي ان الله لا يغير بقوم ولكن يغير ما بانفسهم الله تعالی لکه څنګه چې ما تاسو چې الله تعالی په دې بنده باندې ظلم نه کوي الله تعالی ستاسو حالت نه راخي کله چې موت په خپل باندې د اطاعت هغه لار پرېږدو د اطاعت او د فرمانبردارۍ هغه حالت تبدیل کو فنا فرمانای باندې بیا الله تعالی چې دا قسمه حالات چې په موت باندې راوړي نو بهر حال عزتمندو دغه یو تنبیه هوا داسې قسمه حالات برازي داسې نه و چې یو زلزله راغله جو بس خبره ختمه یو تنبیه موت ته میلاو شو په خپل عمل باندې نظرثاني وکړو په خپل ځان باندې په خپل بچو باندې زما استاد نوجوان نسل چې کم تباہی طرف ته روان دي په دې باندې چې لږ نظر کول دي دا د هر یو پلان د هر یو مور دا یو ذمہواری ده چې په خپل بچو باندې نظر وکړي بعض اوقات دغه بچی زما استاد لپاره یو حیادار شخص وي یو حیادار انسان وي یو باپرده زنانه وي خو لیکن د هغه اولاد به داسې کردار او داسې فعل او داسې کار به وکړي چې هغه حیادار پلار به په معاشره کې چې د سترګو د لګولو چې دی دا ولې چې په وخت باندې موتا د خپل بچی تربیت نه کوي په وخت باندې موتا د خپل بچی په یاران دوستانو باندې نظر نه کړي چې د ماده بچی دا چرته زی د چا سر کې دي د چا سر د ناس ته پاسته دا سټیم د کور نه وته سټیم راغللو نو تا خو ټیک د غفلت وکړلو خدا غفلت به یو ورځ به راشي چې دا بستا لپاره د بشرمۍ سبب ګرځي او د دې ټول قصور بچی دا بیا زما واستای الله تعالی دې پر خبرو عمل کول توفیق راکړي واخلي